چې منډې ته بوتله نو اقه سړی واپس راغی فرشته و خو انساني شکل کې به راتله چې راله ورته یې غوا خرڅی هغه ته وایي کاکا ما ته مور وي چې دا سړی تا نه دا غوا نه الي خو چې کله دی راشي نو دا تپوس دې وکړه چې د غوا سره څه وکړم مور راته داسې ویلي دي او ورته وایي بني اسرائیلو کې مړی شوی دی غوا پسې به ګرځي او هغه غوا چې د هغې کم صفتونه بیان شي هغه صفتونه په دې غوا کې دي نو د دې یو حصه چې مړی پورې وجنګېږي نو هغه مړی به راجمدي کېږي نو دا غوا به هغوی له ورکې خو هغوی به تا نه دا اخلي خو ورته ووایه چې د دې نه به سرمن وباسي او د دې دا سرمن به راته د سرو زرو ډکوي دی قیمت دی خلک غوا پسې ګرځېدل هغه صفتونه بله غوا کې نه هغه ټول په دې غوا کې هغوی محتاج و ده ته یوې غوا را باندې را خرڅه که د ویې خرڅوم وی قیمت یې څه دی وی د دې دا سرمن به راته د سرو زرو ډکوي چې دا لاله کې د دې نه به سرمن وباسي د سرو زرو بیا ډکوي هغوی ورته وی دا دومره قیمت هم لا د غوا چا ویلی دی د 3 روپو غوا دا به د سرو زرو ډکو دومره قیمت ده ورته وی زه په زور خو نه خرڅوم کالی والی که نالی مالی هغوی مجبوره هغه غوی د ده نه واخیسته هغې لاله کړه د هغې یو حصه یې مړي پورې وجنګوله مړی جمدی شو خپل قاتل یې وښاوه او د هغې هغه سرمن یې ورته د سرو زرو نه ډکه کړه چې د مور او پلار د مور تابعدار دی او د مور منونکی دی رب العالمین څومره مال ولا الله پاک ورکړ غوا راوله د هغې غوا سرمن د سرو زرو ډکه شوه